رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة مسلكا ومذهبا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ترك مال ترك جان ترك سر ترك مال ترك جان ترك سر در طريق عشق أول منزل است. درود شریف. اللهم صل وسلم كما تحب وترضى. زمائزانو نن 21 फरवरी 2025 मुंजामी मस्जिद बैतुल मामूर की द जुमी पनिस्बत बांधे राजमयु दी जुमा की चिकम बयान स्तास उड़ांदे रवान दा आगा द रमजान मुबारक आओ तक़वा और अब्दुल्ला बिन मुबारक पर मौजू बांध कुरान करीम के अल्लाह फरमाई या अय्युहल्लज़ीना आमनू दा खिताब खास हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाई कि कुरान की दो किस्म खिताबात यो खिताब आम बल खास. खिताब आम दादा या अय्युहन्नास दा आम खिताब दा टोल इंसानियत ता खिताब दा और या अय्युहल्लज़ीना आमनू दा खिताब खास दा. आमनो सिर्फ ईमान वालों ता खिताब दा. हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाई चिकल हम कुरान करीम की खिताब खास भी नो ताश टोल लासी खबर ता मुतवज्जी शी गौर ता उनिसी जगह द खिताब खास न पस दाला द तरफ न बया अमर भी या बनही भी या बदा खबर भी चिदा कार उकड़ी या बदा विजदा मकड़ी. बस उस दी आयत की खिताबी खास तो सिर्फ ईमान वालों ताला फरमाई
يا أيها الذين آمنوا او ایمان والو کتب علیکم الصیام او ایمان والو فرض کړی شوی د پتاسو باندې روزه اوس روزه څه شی ده هو الامساك عن المفترات ثلاثه دسکلو خورلو جمانا ځان ساتل د صبح صادق طلوع نه مخکی بیا غروب ابتا پوری اوس دا روزه صرف مونږ باندې خدای فرض کړی ده دنیا کې که چېرته یو انسان بیمار وای او نور نه بیمار دی هغه یو به د غمه مړ وای چې وایي زه یو بیمار یم که یو بنده غریب وای دنیا کې نو ټول مالدار وای هغه به د غم نه د دک نه مړ وای چې بس زه یو غریب الله وای نه دا صرف په تاسو باندې مې نه ده فرض کړی کما کتب علی الذین من قبلکم روزه مې په تاسو باندې داسې فرض کړه او امت محمدی کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې می پاغه خلکو فرض کړی و کم چې ستاسو نه وړاندې وکنه د من قبلکم اطلاق د آدم علیه السلام نه والا عیسی علیه السلام پوری چې څومره انبیاء کرام څومره شرائع تیر شوی دی دار پیغمبر شریعت کی روزه وه ها هغه اوقات او ورځې طریقې دا مختلف وي نور د آدم علیه السلام نه والا عیسی علیه السلام پورې چې څومره انبیاء کرام دنیا ته راغلي دي د هر پیغمبر شریعت کې روزه وه اوس د روزې حکمت څه ده فلسفه یې څه ده اوس په حکمت یا فلسفه که مونږ پوهېږو که نه پوهېږو مونږ به روزه نیسو چې څومره شرعي احکام دي که مونږ د شرعي احکامو په حکمت فلسفه باندې پوهېږو که نه پوهېږو مونږ به په هغه باندې عمل کړو زمونږ عقول ناقصه دي هغه د خدای د حکمتونو ادراک نشي کړی مونږ به دا وایو که بهلول دا نه چې بنده فرمانم که امرش از خدا بنده فرمانم که امرش از خدا کی گدا باشم گدا زه خدای د حکم وړاندې بنده او تابعدار یم گدا یم چې د خدای د طرف نه څه حکم وي کف حکمت فلسفه زه پوهېږم که نه پوهېږم بس زه تابعدار یم
زبور باندې عمل کړم لعلكم تتقون روجه می زکه فتاسو فرض کړی د دې لپاره چې شاید تاسو کې تقوا راشي پرهیزګاري در پکې راشي چې تاسو د متقیانو پرهیزګارانو زمره او ډله کې داخل شئ کنه تنتظمون في زمرة المتقين دا د دې لپاره چې تاسو د پرهیزګار متقیانو ډله کې شامل شئ ځکه چې د پرهیزګارو شعار د پرهیزګارو نښه علامه هغه روژه نیول دي کنه روژه نیولو سره مسلمان کی تقوا پیدا کی علماء لیکي عبدالله بن مبارک عبدالله د مبارک زوی دا مبارک افلارو د مبارک تعلق خراسان سره دا مبارک ډیر غریبو خراسان د افغانستان څخه حصے ته وای دا مبارک د خراسان روان شو د مزدوری او رزق تلاش کیو عراق ته پیدل ورسېده چې ورسېده عراق ته د یو قاضي په باغ کې مزدور شو قاضیم داسې و چې د ټول بغداد قاضي القضات باغ د انارو باغ دا مبارک دی باغ کې مزدورو د ټول باغ دیکبال د پزیمو ډېر کلونه فس د بغداد قاضي ته د مصر یو وفد راغی هغه وفد کې د مصر سرکاري غټائد موجود وفد چراغی د بغداد قاضی سره ملاقات لپاره د قاضی کور ته تشریف راوړ د قاضی مهلمان شو څو شپې قاضی سره وکړي یو ځل قاضی ورته ویل چې زما یو باغ د دلته بغداد کې او دې باغ کې دومره غټ انار دي داسې انار دي چې یوه دانه په دې ژبه باندې کېدی نو خوږوالی به ته محسوس کړي قاضي ډېر صفت وکړو ډېره مبالغه یې وکړه د مصر وفد چې و مېلمانه د هغوی خولو کې اوبه راغلې چې اوبه راغلې
قاضي تیویل حضرت نحن نذهب منذ ستا باغ دا ستا باغ گور انار پکی خورو. قاضي ویل راځي. د مصر شاهي وفد دا قاضي روانو باغ چې رواني کو باغ کې کېناست. چې کېناستو اوس باغ کې چې کوم مزدور مبارک خراسانی قاضي دې مبارک ته ویل لکه ورشه دا د مصر شاهي وفد راغلی ده انار اوشکوا چې په دې اخرو مبارک ورغی ټوکره ډکه د انار راوړي. چې کېښوده انار قاضي په خپل لاس ور مات چې ور مات یې کو مېلمنو چې انار لاس کې اوچت کو د انارو دانې چې خولې ته واچولې هر یو کخ کخ پو 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 چې شاهي وفد کې څومره کسانو ټولو انار د خولې نه تو. قاضي ته ویل تا خو یو ګنټه موږ ته صفت بیانو دا خدا سیدی لکه زهر قاتل. قاضي شرمنده شو. ا د شرمندگی غصه په مزدور باندې وایستله. سیټ ته چې کله غصه ورشي سیټ ته چې کور کې ښځه غصه شي نو سیټ خان نواب خو د ښځې ته جواب نه بیا په مزدور باندې غصه ہو بس تو نے کیا کیا بدتمیز الکا فتح. قاضي غصه په مزدور باندې وایستله. مبارک دی ویل مبارک خبیثه دومره وخت دې باغ کې تیر کو تا ته دا فتح نه لګي چې دی ونی انار تراخه دې د دې خواږه دي ورشه بله ټوکرې راوړه بلې ونې راوشک. مبارک لاړ ټوکرې لاس کې ده د مختلفو ونو انار یې راوشکولو ټوکرې کې کېښود مېلمنو وړاندې کېښود. قاضي په خپل لاس ور کټ مېلمنو چې خولې ته دانې واچولې ټولو راټوک. قاضي نور شرمنده شو. بیا مبارک ته غصه وکړل مبارک خبیثه اذهب الى هنا ولاړ شه د دې طرف ته ونه انار راوشو. مبارک بیا بدریم ټوکرې ډکه راوړه مېلمنو چې انار خولې ته واچولو بیا اخ تو قاضي بیا شرمنده شو. قاضي مبارک ته ویل مبارک خبیثه خراسانه
لس کاله تا زما باغ کې شپه ورځ بېلا ناغه مزدوري دې وکړه تا ته دا پته نه لګي چې د دې ونې انار خواږه دي د دې دا ترش دي د دې دا تراخه دي لس کاله مسلسل باغ کې دې شپه ورځ تېر مبارک ورته ویل اسمع مني او قاضي صاحبه زستا ډېر احترام کړم ځکه ته زما محسن یې لیکن اسمع مني اردت زمان یو خبر واوره قاضي شرمندو د مصر د شاهي وفد وړاندې قاضي ورته استاد څه خبره واورم مبارک ورته ویل قاضي صاحب والله بالله ثم تالله مبارک ورته ویل قاضي صاحب درې ځله مې د خدای په ذات قسم وکنه ما أكلت حبة ما أكلت حبة قط قاضي صاحب د خدای په ذات مې د درې ځله قسم وی ما په دې لس کاله کې یو دانه هم د انار چرته په دې ژبه ایښې نه ده تا انار وائے حضرت یو دانه می چرته په غلطي باندې د خولې ته اچولې نه ده چې خوند یې څنګه ده تا ته فتح نه لګي د لس کاله کې چې دا خواږه دي که تراخه دي ما یو دانه هم چرته څکلې نه ده که نه قاضي ورته ویلې ما د مصر وفد دا خبرې اوري قاضي ورته ویل ولې ویل حارت تاخذ دلته دې باغ کې د مزدوري لپاره دې لګولی یما دا خو دې په دې لس کاله کې راته ویلې نه وو که نه چې مبارکه دې باغ کې انار خوړکه دې ړته وشو که نه ستا اجازت نه وو نو ځکه ما دې لس کاله کې یو دانه م خولې ته اچولې نه ده که نه د قاضي شرمندګي ختمه شوه د مصر میلمانه چې و شاهي میلمانه هغه حیران شو فتحیرهم د مبارک د خبرې هغه میلمانه حیرانتیا ته واچولو حیران شو هر یو داسې انګوش بدندان شو د مبارک ته کتل چې دا مزدور ګوره راغلی د خراسان د لس کاله شپه ورځ دې باغ کې دیره د کور ته تلی هم نه د دې لس کاله کې او دې لس کاله کې درې ځلې د خدای په ذات قسم وخوړ چې په غلطي مې هم یو دانه خوړلې نه ده دا میلمانه او قاضي د مبارک تقوا ته حیران شو لعلكم تتقون دروجی حکمت فلسفم تقوا دا چه منکی تقوا راشی د قاضی شرمندگی ختمش د میلمنو وړاندې مبارک یې ډېر خوښ شو
مبارک دی ویل مبارکا لی بنتن و مبارک زما یو لور ده کنه ظاهرا باطنا حسینه جمیله ده کنه اخلاق یې هم ډېر ښه دی تقوادار لور خدای را کړې ده مبارکه د علماو رشتې را کره راځي د قاضیانو رشتې هم را کره راځي د بادشاهانو رشتې هم راځي د وزیرانو رشتې هم راځي د مالدارانو رشتې هم راځي لیکن مبارکه د دې تقوا په بنیاد باندې مې ته داسې خوښ شوې که نه چې بس ما خپل لور تا ته درکړې وه درکړې مې ده درکوم یې مبارک ویل د دې مصر د وفد وړاندې ویل حضرت ستا لور چې کومه ده دا ما قبله کړې ده قبله کړې مې وه قبله وم یا قاضي ویل لاس اوچت کړئ مېلمنو ته ویل دعای خیر وکړئ که نه دعا وشوه د قاضي د مزدور نکاح د دې سیب قاضي القضات د لور سره وشوه دې باغ کې دا هم د دې تقوا برکت که نه نکاح وشو قاضي ورته ویل ستا د طرفه محرم زه د خپل جیب نه خپلې لور ته ورکوم انتظارم پکې نشته کمرې را کره ډېرې دي چې زما په ګېټ راننوځې د اوله کمره بس دا ستا ده د نن ماخستن نه بس راځه ستا رخصتي وشو واده دې وشو بس انتظار به پکې نه د نن نه به ضرور راځي مبارک ویل ټیک دی چې ماښام شو قاضي خپلې لور ته وویل چې ته مې مبارک ته ورکړې بس واده کویدن په یو ځل وشو نن به ستا خاوند مبارک راځي دا کمره ستاسو دواړو ماښام شو د قاضي لور په انتظار ناسته ده چې اوس به مې خاوند مبارک راشي مبارک د چا په لاس روټۍ ور ولېږله سالن یې ور ولېږئ باغ کې په خپل لاس پاخ وکړو ویل دا به زما ښځې ته ووړې د قاضي صاحب لور ته چې خبردار زما خبره دا ده دا زما امر ده دا به ته منې چې ته به د قاضي صاحب د فلار د کور به یو شی نه خورې دا چې زه سالن در لېږم روټۍ دا به قاضي صاحب له روټۍ وخوړه غرمه یې بیا ورته راولېږله دومه شپه بیا د قاضي لور په انتظار ناسته ده چې مبارک به راشي مبارک بیا روټۍ راولېږله مبارک پخپله نه راځي درېیمه شپه بیا د قاضي لور په انتظار ناسته ده چې خاوند به راشي انتظار ده چې کړپ شي د قاضي لور وګوري چې مبارک راغی که څه وای دوره کړپ شي زما سودا شي زوام اوس به جانان راشي دوره کړپ شي زما سودا شي زوام اوس به جانان راشي چې چرته کړپ شي د قاضي لور وګوري چې مبارک راغی هغه ماشوم راشي روټۍ راوړي مبارک نه ښکاري څلوېښت شپې په دې باندې تېرې شوې مبارک روټۍ رالېږي پخپله نه راځي یو څلوېښتمه شپه مبارک راغی ګیټ یې وټکاو کله ویل هلې اجازه
د قاضي لور کمره کې ناسته ده ورو د قاضي صاحب لورې مال اجازت شته که نشته د قاضي لور ورته نعم تعال یا زوجي او زما خاوند راشه کېنه تا ته اجازت ته که نه کېناستو د خبرو کې د قاضي لور ورته ویل او مبارکه الانتظار اشد من القتل مبارک انتظار خو د قتل نه هم ډېر سخت ده 40 شپې ستا په انتظار ناسته ومه ته ولې نه راتلې که نه مبارک ورته ویل او د قاضي صاحب لورې زه ځکه نه راتلمه دا 40 شپې که نه او روټۍ مې درته رالېږله او ما درته ویل چې د پلار د کور شی مه خوره که نه دا 40 ورځې کې زما مقصد دا و چې ستا د پلار د کور خوړلې چې څه دي هغه به ستا د خېټې نه وځي که نه او دا زه چې کومه روټۍ در باندې خورمه دا ما په دې لاس وګټلې د حلاله روټۍ ده که نه ستا د پلار د کور د روټۍ پته نه لګي کېدای شي د رشوت وي کېدای شي د تحفو وي هغه تحفه هم د رشوت شکل کې وي که نه ما وی چې ستا د خېټې نه دغه حرام په دې 40 ورځو کې وځي که نه او دا حلاله مې در باندې وخوړله که چېرته ما وتا ته خدای اولاد لیکلی وي که نه وابتغوا ما كتب الله لكم کما وتا ته چرته خدای د اولاد را کولو فیصله کړی وي نغه اولاد به بیا حلال وي هغه به فرزګار وي او چې خېټه کې حرام وي هغه چرته بیا متقی فرزګار حلال پیدا کېدای نشي ملاو شو چې ملاو شو څو میاشتې پس خدای زوی ورکو د مبارک ته خدای زوی ورکو د قاضي د لور د زوی نوم یې عبدالله کېښود مشهور په عبدالله بن مبارک عبدالله چې راغټ شو خراسان ته بتو د خراسان د علماو نبی علم حاصلاو بخارا تبتو بغداد تبراتو عالم شو د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه رحمتا واسعه شاگرد جوړ علم کی احادیثو کی داسی شهرت خدای ورکو چې عرب او عجم ورته حیران یو ځل بغداد کې راکې اعلان وشو چې د خراسان ډېر لوی عالم را روان ده عبدالله بن مبارک بغداد کې اعلان وشو دا زمانه وه چې د بغداد عراق حاکم هارون رشید هارون رشید بره چت کې په کړکۍ باندې داسې ګوري ښځې هم ورسره ګوري داسې بار په کړکۍ باندې چې څومره اهل عراق دي که واړه دي که زاړه دي ټول راوتلي دي بس سرونه ښکاري هارون رشید ته باچا و ښځې ورته ویل دا ټول عراقیان ولې راوتلي دي ویل ښځې چل دا ده دا د خراسان نه یو ډېر لوی عالم ډېر لوی شیخ الحدیث را روان د عبدالله بن مبارک دا خلق دغه دیدار ته راوتلي دي استقبال لپاره ښځې هارون رشید ته ویل ورک شه سړی ته بیا د څه باچا یې ته خلق د ځان استقبال ته په زوره وباسې او دا د خراسان عالم د خراسان پیدل را روان ده نه ورسره فوج ته نه کارکن شته نه ګارډ شته ټول اهل عراق په خپله محبت په وجه راوتلي دي
خځې ورته ویل خاونده زما مشوره دا ده هارون رشید ته ویل چې ته د دې حکومت نه استعفا ورکړه د عبدالله بن مبارک د خراساني عالم په خپل تخت کې عبدالله بن مبارک داسې زوی خدای ورکو نتیجه دغه حلالو او د تقوا وکنه نو ارمی داو چلا فرمائی چی یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون او ایمان والو تاسو باندې روزه فرض کړی شوه داسې لکه څنګه مخکې خلکو باندې چې فرض کړی شوی وای حکمت د روژې دا ده چې تاسو کې تقوا راشي فرهزګاري در پکې راشي د روژې برکت باندې د روژې برکت سره مسلمان کې دل دماغ کې تقوا او فرهزګاري ماده پیدا شي چې تقوا دیانت نه لري رحمان چې تقوا دیانت نه لري رحمان د دې هسې هم نشین و نشین مشا اصل شی تقوا ده روجه د خدای حکم ده کنه د خدای حکم بت بسر و چشم منه چون چراب پکی نکڑے تا دا خدای عاشق کنا خدای ستا دوستا خدای تا دا دوستی لاس در کڑے دا اس کتا قسم اخری چو واللہ باللہ ثم تاللہ اللہ زما دوست پتا قسم نہ اوڑی پتا قسم نہ اوڑی قرآن کی اللہ ویزستا دوست دریم پارا آیات کرسی نمخ کی آیات گور اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله وعزت طولو ایماندارو دوست یما دا ہر ایمان والا زد دوست یما اللہ محبوب دا تموحب محبت کولو علائی کنا تا خدای عاشق کنا خدای باندی تا عاشق اس کا عاشق تماشق اوائے چو عاشق معشق ورطا اوائے چی تب پدیغ دوخ کو باندی ٹھول ورز ولارے تب چا نخورے چا بنس کے عاشق ادری کنا ادری ادری که معشقا غصہ ورطا اوگل کنزلی ورطو هم عاشق نخبا کی عاشق وائی چه دا یار کنزل دا گل وشتل دی بدی خندل دی چه دا بل سری کوید مجنون نوید چه من نگویم آفرینی هیچو کس من نگویم آفرینی هیچو کس مدح من دشنا ملی لا بعد بس مجنون وکده ټول دنیا خلق را جمع شي زما صفتونه مدح بیان کړي
ز چا باندې شاباش نوایم کنه نه د چا شکر ادا کوما نه مې د چا صفتونو ته ضرورت شته مدح من دشنا می لیلا بادو بس زما صفت زما مدح اغز د لیلا کنزل دی اغز زما لفار بس دی کنا چې لیلا یو کنزل یو غسرات اکړم ز خوشاله غما د خلقو فصفتونو می فروا نشتا استاد خدای محب د خدای عاشق کنا خدای در طویل دی کنا چې کتب علیکم الصیام او مومنا مسلمانا چې تب ما عاشق کنا ما پتا باندې روجف فرض کړه تبرجک نسی کنا زستاش دنیا ته خیم کنا چې ګور دا مؤمن مسلمان دا ما باندې عاشق دا ما ورته چې صبح صادق نوالا غروب افتاب پوری با او مسلمانا نبس خوره نبس تسکه نب جمع کړه ګور دا زما عاشق دا مسلمان الله دنیا ته خیر پرشتو باندې فخر کړي چې ګور عشق داسې صادق دا نه څه خوري نه څه سکي کنا نه مباشرت کړي خدای فخر کړي دا د ماشه چې ته د خدای عاشق او د خدای حکم ده بیا به دا نه وایي چې په ما کې که په ما نه کې په ما روجه کې که په ما نه جنو زه به څنګه نیسم جنو نن خو مې روجه نه ونیولې ولې پښمنه رانه پاتې شوی چا راویښ کړی نه وه نن مې روجه نه ده نیولې ولې کور د خدای د مهر دین جومات کړه ولې دې نه ده نیولې خو دومره غټ سنډای دومره غټ خر یې خر په دې اوږه باندې اخیستی شي بل خر په بله اوږه اخیستی شي ټیک ټاک چې داسې په سر مې ته یې لږ غوندې چړې کوه دا یې چړې کوه چړې کوه روژه مې نن نه ونیول دا 15 ورځې کېږي استاد روژه مې نه ده نیول ولې دې جسم کې مې داسې مړه غوندې تبه وه تاسو څه وایئ دې بدن کې مې داسې مړه خوږ و بدن کې مې څه شی مړه خوږ مې و مړه خوږ مې و وای خدای دې په دې بدن کې مړه نه چې روژه نه نیسي خدای دې په بدن کې ژوندي خوښ پیدا مړه نه ژوندي خوښ دې خدای په بدن کې پیدا کړه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین